عثمان ترابی باندې کېدل د کونړ ولایت دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو دا لاریون د کرهالي له سیمې راپیل او د اسدآباد څلور لارې ته راورسېد. لاریونوالو په خپلو شعارونو کې د اسلامي امارت په ملاتړ سربیره غوښتنه کوله چې والي محمد عثمان ترابي دې پر خپله دنده پاتې شي. خاطر باندې کړی ده چې د عثمان یو اهل شخصیت دی، په کار پوه شخصیت دی، او په داسې لنډ وخت کې چې مرکزي حکومت امارت اسلامي زموږ نه بدلوي، نو موږ په دې کار باندې خفه کېږو. دې د علماو کرامو، د قومي مشرانو، ځوانانو زړونه لاس راوړي دي او پر سړي باندې لاس راښکلی دی. دغه ډېره صلحرحمي ده، بل په کار باندې پوه دی، ټول قانون شناخت لري. نو زموږ خواسته د مرکزي حکومت نه دا دی، د امارت اسلامي د مشرانو نه چې زموږ د مشرانو غږ واوري او عثمان موږ ته همدلته د والي په صفت پاتې کړي. دا د ولسونو غوښتنه ده، د کونړ د ټولو قومونو، د صافي، د مامون، د شینواري، د دېګان د ټولو غوښتنه ده. دا ټول نمایندګان د دې ولسونو دي. نو هیله لرو چې نوموړی په خپل ځای پاتې شي، موږ یې منو او زموږ سره همکار دی، ولسونه دې خوشحاله دي. بیا هم خواهش او تقاضا د دې نه کوو چې دا باید دلته پاتې شي، دا باید بل چېرته لا نه شي. موږ د مرکزي حکومت نه غواړو، د رئیس الوزرا نه غواړو چې حاجي صاحب عثمان دې په کونړ کې پاتې شي. ډېر مشکلات به رامنځته شي. لاریونوالو په اوسنیو شرایطو کې د والي شتون د اسلامي امارت او کونړ ولسونو لپاره ګټور وباله. بدلون دا دی چې دا راغلی تر اوسه پورې ترفګني نشته. هر سړی د ده ورور دی، ورکوټی دی، که غټ دی، که ملا دی، که امي دی، ټول یې ورونه دي. په یوه سترګه ورته ګوري. هغه د ولسونو زړونه لاسته راوړي، هغه ولس نه دی ازارولی، هغه څه کړي نه دي، ځکه ورسره ولس ولاړ دی او د ولس په درد لګېدلی دی. چا د امارت اسلامي د فیصلې مخالفت نه دی کړی، د مخالفت په بنیاد نه، لیکن د ډېرو لاسته راوړنو په بنیاد باندې الحمدلله په ولسونو کې جوړ راوستی دی. د مشرانو په ژبه باندې پوهېږي، د علماو په ژبه باندې پوهېږي، ټول ولسونه د هغې نه راضي شي. او د هغې سره سره د حاجي صاحب اخلاق او د حاجي صاحب کارګردګي دا دومره عجیبه ده چې ټول ولسونه د هغه نه مطمئن دي، هېڅوک په هغه باندې اعتراض نه لري. خو د مشرانو